ګرانو کتونکو الفخان شیرپو یم کیمرامین راسره یاسر خان دی. نن د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو اته څلوېښتم تلین مانځلې کیږي. شیرپو بالکل سجا شوې ده. شیرپو ته چې څومره داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې د سیکورټي پل پروف انتظامات شوي دي. ډي پي او 400 په خپله د هغې نګراني کوي او دې وخت کې د 400 چې څومره پولیس نفري ده په مختلفو ګیټونو باندې هغوی ډیوټي لګېدلې ده. دلته کې ضلعي چیرمین چې کوم دی قیصر جمال اشنغري پیر رحمان الله صاحب هغوی موجود دي او د هغوی په نګرانۍ کې بیا ورسره چې کوم دی شاهجان دی او نور چې زمونږ د دغه شیرپو کوم ملګري دي نو هغه لګیا دي او د دغه نګراني کوي. په دغه هر څه باندې به خبرې اترې کوو. خو دې وخت کې چې کومه جلسهګاه جوړه شوې ده جلسهګاه کې د کورڅو چې کوم دی مختصر بندوبست شوی دی چې په هغې کې به آفتاب احمد خان شیرپو سکندر شیرپو دغه شانتې نور صوبایي او مرکزي قایدین دغه سټیج کې موجود وي. ورسره د زنانو دپاره چې کوم دی نو بیل بندوبست شوی دی او ښه محفوظ بندوبست چې کوم دی هغه د زنانو دپاره شوی دی. 15 ګیټه جوړ شوي دي. یو چې کوم دی د عام ولس دپاره ګیټ دی چې په هغه اړخ به خلک راځي، بل د وي آی پي دپاره او بل چې کوم دی د میډیا دپاره بیل ګیټ جوړ شوی دی. ورسره دا جلسه چې کومه ده هر کال د یو نه بله غټه وي. دې کې د 15,000 پورې د خلکو ګنجایش دی او غونډه جلسه چې کومه ده هغه کرسۍ ایښودې شوي دي او اوس هم چې کوم دی سکرینونه باقاعده لګولي شوي دي. د ډي جې چې کوم دی نو ښه مضبوط کلک انتظام شوی دی. کارکنانو خپلې بینرې پلکسونه لګولي دي. 400 نه چې راځي نو په مین روډ باندې باقاعده دغه پلکسونه به تاسو وینئ. شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو نه یوازې د قومي وطن پارټۍ لیډر و بلکې دا د ټول پښتون قام لیډر و او دا هغه انسان و چې لومبنی د ترهګرۍ ښکار شوی و سیاسي لیډر و. د ذوالفقار علي بټو د څنګ ملګری په دې پښتونخوا کې د پیپل پارټۍ بنیاد ایښودونکي هغه انسان چې هغه ټیم کې د ګورنر خوست دروازې خاص عوام ته کلو ساتلی وي، سینیر وزیر پاتې شوی و. د هغه باره کې دا ویل کېږي چې کروندګرو سره د هغه یو خپله به زمینداري کوله، خپله به کرونده کوله. دلته کې به په کلي کې چې کوم دی نو موجود و، په ځمکه به د هغه ناسته وه او هغه بیا د هغه نه پس چې کوم دی موږ نن ذکر کوو د سیکورټۍ حوالې سره یا د پولیس حوالې سره. په 95 کې آفتاب احمد خان شیرپو 500 پولیس خلکاران چې کوم دی په دې 400 کې برتي کړي دي. 500 نه د هغې نه مخکې چا برتي کړې ده نه د هغې نه وروسته چا برتي کړې ده. 3 وزیر قانون د دې 400 نه پاتې شو. په 88 کې دا ضلع پاتې شوې ده او په 88 نه واله 2023 دی د 22 لاک نه زیات آبادي ده. خو پولیس نفري چې کومه ده هغه نفري ده چې هغه پوړو کې د مالګې برابر ده او په ټوله پښتونخوا کې چې کمه نفري ده نو هغه په 400 کې ده. نو په دې موقع باندې زه ذکر په دې کومه چې دلته کې به مشران خبرې اترې کوي چې زه ورته د پولیس دغه ستونزې خو هم وړاندې کړمه. دلته ښه بېروزګاري ده چې په دغه پولیس کې چې کوم دی نو برتی وکړی شي. سلیم شاه جي صاحب خو هم راغلی دی دغلته کې موجود دی. دا تاسو وینئ چې باقاعده نننۍ برسي چې کومه ده دا د پولیس شهیدانو سره منسوب کړی شوې ده. دا د امن سره د دې تړون دی. خاص عوام ته مې خواست دی چې څنګه امن پاسون دی په باجوړ کې وشو، په سوات کې وشو، په پېښور کې وشو، نن دا د هغې پیغام ورکوي. نن دا په ډېر سادګۍ سره دا کلیزه مانځلې کېږي او سادګي ځکه ده چې زموږ په پېښور کې یو ډېره لویه سانخه شوې ده. 102 پولیس ځوانان چې کوم دی هغه موږ شهیدان ورکړي دي. د 200 نه زیات پولیس خلکاران چې کوم دی هغه جوبل شوي دي. نو په دغه تناظر کې نننۍ کلیزه چې ده دا شهیدانو سره منسلک ده او په دې کې هر سړي له پکار دي چې هغه پکې خپله ګډون چې کوم دی نو یقیني کړي. دا سپینه جنډه وینئ دا په لومبني ځل باندې موږ په دې کې وینو چې د امن نښه ده او د امن جنډه چې کومه ده په سټیج باندې لګول شوې ده. نو زه به د سټیج طرف ته هلته کې هم بوځو زموږ سره اوسئ.
ښه کتونکو دغه سټیج ته هم بوځو په سټیج باندې زما به نن خلکو ته خواست وي چې اکثر کارکنان بیا په دې خفه شي چې زه سټیج ته ولې ونه ختمه نو د نظم و ضبط په خیال ساتو ولې او خاصه توګه باندې د شیرپو د زیم په خلکو ډېره لویه ذمواري جوړیږي چې دلته دا کم خلک راځي دا د شیرپو د خلکو میلمانه دي نو بالکل دلته کې راتګ دلته کې مختصر کورسۍ ښودې شوي دي او دا جیزه موږ تاسو ته ښودله د امن دا بیرغ چې دا د امن بیرغ چې کوم دی دا جنډه چې کومه ده دا لګولې شوې ده 15,000 کورسۍ چې کوم دی ښودل شوي دي دا ډېر هغه سر ته تنبو چې لګېدلې تنبونه شاته هم ځای دی تنبونه شاته هم ځای دی او بیا چې دغه شي بیا به دغه تنبو لرې کوي او په دې کې کاپي په زرګو شمېره کې خلک چې کوم دی نو په دغه جلسهګاه کې راځي دلته کې به لاندې هغه وي آی پي خلک کیني کوم چې یو مخکې سټیج ته راتلل هلته کې د زنانو دپاره ډېر ښکلې بندوبست شوی د زنانه هغه ځای کې به ناست دي هغې دپاره بیلې کورسۍ ښودې شوي دي بیل ګیټ دی ورته نو خو پولیس سره مینه ساتئ او په دې خپله سیمه کې امن غواړئ په دې پښتونخوا کې امن غواړئ نو اوس چې دې وخت کې زما دا غږ څوک اوري نو خپل کارونه پرېږدئ او دې جلسې له راشئ دې امن پاڅون له راشئ شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو دغه کلیزې له راشئ لومبني سیاسي لیډرو د پاکستان چې د بمي چاودنې ښکار شوي دي هغه یې هم سټوډنټانو ته خطاب کوو په پېښور پوهنتون کې او دغه ظالمانو زموږ نه یو ډېر نډر بېباکه او تکړه لیډر واغسته چې نن ټول پښتانه د هغه د شخصیت نه چې یو تاریخ ساز شخصیت و او د هغه د ستړو د هغه د کارونو پېښور کې چې نن څوک هم ژوند کوي په حیات آباد کې نو دا د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو مرهون منت دی یا کے ټي ایچ هسپتال ته ځي حیات خان هسپتال ته ګرانو کتونکو باس پې په دې کوو چې منګه د حیات خان کلیوال یو دې کلي کې زیږېدلی و دې کلي کې خړپوسې کړې وي او د دې کلي نه چې کوم دی بیا په ټوله دنیا کې نن د هغه نوم دی او بیا په پاکستان کې دلته بېنظیره راغلی ده دلته ذوالفقار علي بټو راغلی دی او کله چې هغه شهید شو نو ذوالفقار علي بټو په بهر ملک کې خپل ټول مصروفیات رد کړل او هغه جنازې له دلته کې راغلی و نن د هغه ورور آفتاب احمد خان شیرپو هغه میشن جاري ساتلی دی او بالکل دې وخت کې د پښتون قام دغه اواز چې کوم دی نو راپورته کوي هغه ته بابای روزګار ویل کېږي 48,000 نوکرۍ صرف په دې 400 کې ورکړي دي نو سوچ اجتماعي پکار دی ډېر خلک زه داسې وینم چې موږ ته به کار نه شوي یا به زمونږ نه شوي خو زه ما ته بله ورځ چاوي چېره کار 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 نو ما ورته زمونږ په کلي علاقه کې موږ د سیلاب نه بچ شو ډي پي او 400 راغلی د پخپله د دې هر څه نګراني کوي او صاحبزاده سجاد صاحب خو هم دې وخت کې موجود دی نو موږ ورته شیرپو ته په راتګ باندې هرکلیم وایو ویلکم او یقینا په لومبني ځل باندې ډي پي او 400 صاحب چې په داسې د 400 نه واله نو سیکورټي یې بالکل فل پروف انتظام کړی دی خو چې د پولیس سره چا مینه ده نو نن دې جلسې له ضرور راشي ځکه چې موږ به د پولیس والا د دغه رونو لپاره نن اواز پورته کوو چې زموږ دغه پولیس والا ولې پناه کیږي دا زموږ رونه دي زموږ د کوره دي زموږ د خاندانه دي زموږ د تحفظ دپاره د خپل ځان او مال نه تیر ناست دي خپل بچي یې پرېښي دي خپل کور یې پرېښی دی او شپه ورځ په دغه لارو کوڅو کې ګرځي او موږ بېغمه خوبونه کوو نو راځئ چې نن موږ دې پولیس ته مینه وښایو چې او موږ تاسو سره ولاړ یو یو ځای کې هم د نه وروسته نه یو نو ضرور په دغه کلیزه کې ګډون وکړئ